جرګې یا زمانه مخکې چې پکې څوک راغلي دي زما د سر تاجونه دي هغوی پکې خپلې خوارۍ کړي دي خپلې هلې ځلې کړي دي خدای شته دا خبره د هغې جرګیزو په مخ باندې جوړه شوې ده ما ته پکې ډېر اسانه شوې ده ما پکې صرف یو قدم نیمه غشتې او د دې مې روغه راوستې ده اوس به زه تاسو ته د فیصلې دغه وکړم نه مې په دې کې ضمانت اخیستی دی یعنې هره جرګه چې وي هره روغه چې وي په هغې کې 15 لکه 10 لکه یا څه ضمانت وي په دې کې الحمدلله ما 100 روپۍ ضمانت هم نه دی اخیستی دواړو طرفه زه خپله ضمانت یم دویم وي که فیصله وشي هسې نه چې یو سړی دانګي را دانګي په دې کې شاته د فیصلې بیا جرم ولګوه ما وی مې نه پې جرم لګوم نه ضمانت علم که جرم دی نه مې هم زیمه چې زه فیصله کوم او سر ته یې نشم رسولی دا خو بیا اړونه شوه ما صرف او صرف د دې کور خیر لټولی دی ما صرف د دې 2 کورونو د اوږو نه ټوپک کوز کړی دی دا سوچ مې کړی دی او په دې نیت را پاڅېدلی یم چې دواړو فریقونو ته ما 2 خبرې کړي دي یوه مې د الله پاک غضب هم خوښ دی که د الله پاک مینه هم خوښه ده وي څنګه میره چې 80,000 ځله په قهر شي نو په دشمنۍ مړی نو قهر ته د ټینګ یې وي چې نه میخه بیا د 80 میندو نه زیاته مینه درکوي دا مینه هم خوښه ده وي بلکل هم خوښه ده چارې ښه کور آباد د دواړو طرفینو زما ډېر عزت کړی زما ډېر خاطر کړی د خپل جانبه زه ورته ډېر شکریه ادا کوم فیصله داسې ده چې کله په دې پول تاسو ور روان شئ کم ځای نه چې تنازع ده بېشک چې مال د خدای دی خو د پلار په نامه مې پروت دی دا به ابدن ابدا ما او فدا تجي صاحب او دا غلجی رور مونږ دا فیصله کړې ده چې دا ابدن ابدا به زما د پلار په نوم پروتي دا نه د علم خان لالا ده او دا نه د امیرشاه ماما او زړور ماما دا چې ده نو دا ذاتي زما ده په فضل د الله څه د الله دی او دا به تر قیامت وي په دې هر څوک تللی راتلی شي داسې سمنیت چاته نشته باقي پاتې شو هلته د پټي خبره او د لار خبره نو هلته لار ما ورکړله پټي دپاره علم خان لالا دی لار ما ورکړله لار مې د دوی کړه او والله خیر دوی له او خیر دوی له د دې نه پس که کوم فریق طرف نه هر قسمه څه خبره اتره وه زه په منځ کې ضامن یم ما سره غلجی رورم دی او ما سره فدا تجي صاحب هم دی مونږ درې واړه الحمدلله تاسو به د ځان نه د چا اورې نه به د چا خبرو ته غوږ ږدئ چې څه وي ما ته به وایې دوی ته به وایې مونږ به یو حل روباسو خو درېمګړي په دې کې کار نشته زه یو ځل بیا هم ویم چې خدای د دې دواړو طرفو عزت وکړي د دې جرګې چې څومره سټیک هولډرز دي چا هم چې په دې کیسه اخیستې ده او چا هم چې دا مسله حل کړله نو زه ستاسو په بحاف باندې او په خپل بحاف باندې د هغوی ټولو شکریه ادا کوم او هیله لرم انشاءالله که آینده هم داسې قسمه مسایل په پوله پټي باندې یا جنگ جګړه کې سرماتي وغیره کې یا هسې زباني تکرار کې داسې مسایل راځي نو زما چې کوم کوآپریشن دی یا زما چې کوم تعاون دی هغه به تاسو ته ښکاري زه به تاسو ته چې څومره زما وس کېږي زه به کوشش کوم چې تاسو د کچرو نه یا د عدالتونو نه بچ کړم او دا مشران چې د دوی مثال په شان د ستورو دی او ستوري د شپې رڼا کوي او تا ته صحیح لار ښیي نو د دوی چې کومه رهنمایي د هغې په مدد سره به انشاءالله دا مسایل حل کوو او په دې اجره جومات کې به حل کوو او کوشش به کوو چې هغه کچرو ته نه وړو ځکه موږ ټول غریبانان خلک یو که یو 100 روپۍ مو خپلو بچو لپاره جمع کړي د هغوی د تعلیم دپاره یا د هغوی د نور څه د بهبود دپاره هغه زموږ نه بېځایه چې کوم دی په کچرو باندې لاړې شي یو وکیل نن سبا په معمولي 500 کې چې کوم دی نو د 50,000 نه د 40,000 نه ښکته پیسې نه اخلي نو هغه پیسې زموږ نه لاړې شي زموږ بچي تعلیمونه ونه کړي موږ په دشمنو کې اخته شو او د دې صرف چې کومه یوه وجه هغه زموږ انا ده ضد دی ګینې دا وړې پولې دا په سوپیدار جګړه دا په لختي جګړه دا زباني تکرار باندې جګړه دا چې کوم دی دا دومره خبرې نه دي خو دا زموږ د انا خبرې نو انشاءالله جرګې لا چې کوم دی زموږ د دې پښتو معاشرې یو حیثیت ورکړی دی او چاپ چې د جرګې منلې ده هغه عمر له چې کوم دی په عزت کې پاتې شوی دی هغه الله پاک برکتي کړی دی
او د هغه لپاره د جرګې هغه فیصله چې کوم ده هغه د خیر او برکت باعث ګرځېدلې ده. زه د ټولو مشرانو ته چې کوم دی د جرګې او خاص کر دا چې کوم فریقین دي دوی ته مبارکي ورکوم چې د دوی دا مشره د دوی دا فیصله چې کومه ده دا مشرانو ان شاء الله ډېر په ښکلي انداز سره کړې ده، ډېر په انصاف باندې مبني کړې ده او ان شاء الله دوی ته به قابل قبول وي. او که نور هم داسې په علاقه کې څه مسایل راځي نو زما ټولو ته خواست دی چې د جرګې په ذریعه باندې خپل مسایل حل کوئ. السلام علیکم. شکریہ. مسلمان او مومن کې خو فرق کولی شي کنه، ایمان او اسلام کې خو فرق کولی شي کنه. ایمان صرف عقیده ده. دا کس چې لا اله الا الله وی محمد رسول الله وی نو دا صرف مومن شو، دا مسلمان نه دی. دی مسلمان ال جوړیږي رسول الله مبارک کم نظام دنیا ته راوړی دی او دی په هغه نظام باندې ژوند تیر کړي نو دا بیا مسلمان شي. الله رب العزت دی مومن ته وی یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې پوره داخل شه. دا نه چې په کوم سستا خرچه نه راځي، بس منځونه دي او تلاوتونه دي او ذکرونه دي، خو چې د زکات درته ووایي نو بیا به ملا وي خپل طرف ته ترخزوال شروع کړل، بیا ستا ایمان دقلته ختم شي. د ملا صاحب د 5 وختو د امامت تپوس کې، لیکن د ملا حق دی اوسه پورې تسلیم نه کړي چې دی به څه کوي. د پلار نه د میراث تمه کې، لیکن د پلار حق دې زده نه که چې د پلار په ما باندې څه حق دی. د رور نه تمه کې، لیکن د رور حق دې زده نه که چې د رور په ما باندې څومره حق دی. د خپل حق مطالبه کوو، لیکن د رور مسلمان حق مو اوسه پورې تسلیم نه کوو. نو اسلام دا کامل دی. د عباداتو وخت چې راشي عبادات افضل دي، خو د حقوق چې وخت راشي بیا حقوق بهتر دي. منځ د ټولو نه افضل دی، خو چې جهاد راشي بیا به منځ پرېږدي، بیا به جهاد کې. عزتمندو، نو دا قسمه حالات دا د ژوند سره تړلي دي. دې دپاره الله احکامات ذکر رالیږلي دي چې دا انسانان به غلطۍ کوي، دا انسانان به جرایم کوي، دی به خلاف اسلام کار کوي، خو په دې کې به داسې یو ډله فاصلحوا بین اخویکم، بیا به داسې یوه ډله موجود وي چې هغې به راغونډېږي او د دې وروڼو په منځ کې په حق باندې فیصله کوي. خصوصا د نوشروان خان، د حسین بای او د نورو ملګرو څونه چې مشران دي ټولو شکریا ادا کوو چې هغوی په احسن طریقې سره د دې ملګرو کوم تریخوالی راغلی و، کوم ناجوړتیا راغلی وه، دی په ښه طریقې سره حل کړله او یو ښه لیول ته یې راوستله او دوی پکې کردار ښه کردار ادا کړ. نوشروان خان د اعلی صفتونو مالک دی. د دې نه علاوه زه به نور هم د شب قدر د مشرانو ته یو ریکویسټ وکړم، د شب قدر کې ټول د دعاوي خلک هم راځي، د شب قدر خلک هم راځي. دا بلا یو خلک دی، یو وینه ده، یو بدن دی، یو دغه دی. فرمایي چې یو بدن د یو انسان په یو ځای کې درد نو ټول لکه ټول بدن باندې درد دی. نو زموږ شب قدر حیثیت داسې دی چې ټول د شب قدر لکه یو بدن دی، یو بدن حیثیت لري. نو د دې ټولو مشرانو ته یو ریکویسټ کوم، درخواست کوم چې تاسو راپاسې دغه صاحب طرف ګڼئ یا دغه صاحب دشمنۍ چې کوم ځای کې دي یا دغه صاحب ناروغتیا چې کوم ځای کې دي، دې کې دا مشران وګرځئ او دا روغې سر له راولئ او دا روغې چې کوم دی نو په ښه لیول سره حل کړئ او هغه چې کوم دی نو کښېنوئ. چې کله جرګې کښېني او خلک کښېني خبرو ته کښېني نو انشاءالله خبرې حل کېږي. او د دې ټولې جرګې دا څونه جرګه چې وه، څونه مشران راغلي دي، دې کې سپین روبې راغلي دي، سیاسي خلک راغلي دي، عام وګړي راغلي دي، د وطن خلک راغلي دي، عوام الناس راغلي دي. ټولو شکریا ادا کوم او ټولو ته چې کوم دی نو دا یو خوشخبري سناوم چې الحمدلله ډېر ښایسته کار وشو، ډېر ښایسته زړونه مطمئن دي.